نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مون حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته په تخفه کې ورکړی دی، په ډالۍ کې ورته ورکړی دی، او یو عظیمه تخفه ورته ورکړی دی چې د دې په ذریعه باندې الله رب العالمین د انسان ګناهونه معاف کړي. لس قسمه ګناهونه الله رب العالمین د انسان معاف کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ خپل مبارک تر ته فرمایل چې ای زما ترو، ای عباسا، زتا ته یو بهترینه تخفه در نکم، یو بهترینه ډالۍ تا ته در نکم، تاله یو داسې تخفه در نکم چې د هغې په ذریعه باندې الله رب العالمین ستا لس قسمه ګناهونه معاف کړي. یو داسې عظیمه تخفه تا ته در نکم چې د هغې په ذریعه باندې الله ستا ټول ګناهونه معاف کړي، واړه ګناهونه، لوی ګناهونه، قصدن، عمدن، ښکارا، پټ ټول ګناهونه تا ته الله رب العالمین معاف کړي. داسې یو عظیمه تخفه تا در نکمه. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل د الله پاک رسوله ضرور راته وښایې، دا مونځ ضرور وښایې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مون حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته په تخفه کې ورکړی دی، په ډالۍ کې ورته ورکړی دی، او یو عظیمه تخفه ورته ورکړی دی چې د دې په ذریعه باندې الله رب العالمین د انسان ګناهونه معاف کړي. لس قسمه ګناهونه الله رب العالمین د انسان معاف کړي. ویډیو ډیره لازمي ده زما عزتمنو، د خپل دوستانو سره د ثواب په نیت باندې ضرور شیر کړئ. ګوره حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی وی ای عباسا، ای زما ترو، زتا ته یو بهترینه تحفه درکم، یو بهترینه او عظیمه تحفه او ډالۍ ته درکم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل د الله پاک رسول ضرور راکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د دې مانځه طریقه وښودله چې د دې په ذریعه باندې نبی علیہ السلام فرمایل چې ستا ټول ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي، که واړه دي، که لوی دي، قصدن، عمدن، ښکارا، پټ ټول ګناهونه، مخکینی، رستنی، هر څومره ګناهونه چې دي الله رب العالمین به تا ته ټول معاف کړي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي. بیا نبی علیہ السلام حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ای زما ترو، کستانه کې دې شنو دا مون ضرور ځانه کوا، که روزانه یې نشي کولای نو په هر هفته کې د جمعې په ورځ باندې په هر هفته کې یو پیر ضرور وکا، که په هفته کې نشي کولای په میاشت کې وکا، که په میاشت کې نشي کولای نو په کال کې وکا، که په کال کې نشي کولای نو په ټول عمر کې خو یو ځل ضرور وکا. نو موږ له پکار دی چې دا مونږ دغه طریقه باندې وکړو، کوم چې درته زری کاټ کومه روزانه کولای شي روزانه دی وکړو، که روزانه نشو کولای نو چې زما عزتمندو په هفته کې یا په میاشت کې یا په کال کې خو ضرور موږ تاسو وکړو، او په ټول عمر کې خو یو ځل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا ده. د مانځه طریقه دار زما عزتمندو، څلور رکعات صلات التسبیح نفل منځ نیت به وتړي. پاولانی رکعت کې چې تکل الله اکبر وې، سبحانك اللهم، اعوذ بالله، بسم الله، الحمد او سورت دا وې. نو د سورت نه وروسته به 15 سپیری دا کلمه وې، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، 15 سپیری. چې 15 سپیری دی وې بیا به رکوع ته لاړ شي. په رکوع کې د رکوع د تسبیح نه وروسته به لس سپیری دا کلمه، رکوع د تسبیح نه وروسته به لس سپیری په رکوع کې وې. بیا چې د رکوع نه پاسې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وې، نو لس سپیری به په ولاړه باندې او بیا به کوم د سجدې لاړ شي. چې کله سجدې لاړ شي په اولنۍ سجدې کې د تسبیحات او وروسته بل سپیری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه په سجده کې په اولنۍ سجده کې لسپیری وي. بیا چې کله د اولنۍ سجدې نه راپاسي نو کې باندې د دوه سجدو په منځ کې او لسپیری به پناسته باندې وي. بیا به دویمه سجدې ته لاړ شي، د تسبیح نه وروسته به لسپیری چې کوم د سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په دویمه سجده کې وي. چې کله د دویمه سجدې نه راپاسي نو کې باندې لا پاسې بنو او په ناسته باندې به چې کوم دی نو لس پیری وې، بیا به دویم رکعت ته پاسي، بیا به دویم رکعت ته پاسي او مونږ به شروع کې سورې فاتحه او سورت دا چې کله وې نو 15 پیری به چې کوم دی دا غي نه رستو بیا دا تسبیح وې. زما عزتمندو، نو په هر یو رکعت کې به 15 او یا کرت شي. په څلورو رکعتونو کې تعداد چې کوم دی هغه 300 پیری پورا کول غواړي. زما عزتمندو، دا مونږ چې کوم دی دا ډیر عظیم او ډیر مجرب مونږ دی او د ډیر علماي کرامو او د مشایخ او د بزرګانو دا هغه یو معمول او یو طریقه ګرځیدل د زما عزتمندو. نو پکار د چې د دې مونږ طریقه مونږ زده کو. یو طریقه دا ده. دویمه طریقه علماء کرامو لیکلي ده، هغه دا ده چې کله سړی د څلور رکعاتو نیت وتړي، سبحانك اللهم، اعوذ بالله، بسم الله دا وای نو 15 سپیری به د بسم الله الرحمن الرحیم نه رستو وای دا کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا غي نه رستو به الحمدلله او سورت وای، د سورت نه رستو به لس پیری بیا وای. بیا چې کله رکوع لاړ شي په رکوع کې به لس پیری وای، بیا د رکوع نه پاسي په ولاړه باندې بل سپیری وای. بیا چې کله اولنۍ سجدې لاړ شي په اولنۍ سجده کې بل سپیری وای. بیا چې کله د اولنۍ سجدې نه راپاسي نو په ناسته باندې بل سپیری وای. بیا په دویمه سجدې لاړ شي په دویمه سجده کې بل سپیری دا تسبیح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا تسبیح په دویمه سجده کې وای. چې کله د دویمه سجدې نه راپاسي نو بیا به ډایرکټ دویم رکعت ته پاسي.
ډایرک به دویم رکعت ته پاسې په اولنۍ طریقه کې موږ دغلته کېناستو لس پیرې به یې وي که نه نو په دې دویمه طریقه کې د دې هغه تسبیح هلته اولني رکعت کې چې کوم دی نو هغه 25 پیرې پوره شوی هلته شوی دی نو بیا دویم رکعت ته ډایرک پاسې او د هغې نه چې د الحمدلله شریف نه مخکې به چې کوم دی نو هغه 15 پیرې په ولاړه باندې ووایي په دې طریقه باندې به بیا خپل لمونځ پوره کوي نو دا ډېر عظیم او ډېر مجرب لمونځ دی زما عزتمندو ویډیو د ثواب په نیت باندې د خپلو دوستانو سره شیر کړئ او په کمنټس کې سبحان الله او الحمدلله دا ضرور ولیکئ بل مسله زما عزتمندو دا چې سړی نه چې کوم دی نو هغه په یو رکن کې چې کوم دی دا تسبیحات هیر شي نو هغه به څه کوي نو په دویم رکن کې ویلی شي په رکوع کې هیر شو په سجده کې رایات شو نو په سجده کې ویلی شي په قیام کې درنه هیر شو نو په رکوع کې ویلی شي ها او حساب به یې څنګه کې نو دې ګوتو له چې کوم دی نو هغه به داسې زور ورکوي داسې ګوتې له به زور ورکوي یو 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 داسې به چې کوم دی نو هغه ته ګوتو له زور ورکوي په دې طریقه باندې به خپل حساب کې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته